او زمونږ اصل نظر هم په حق باندې دی، په دې سيزونو نه دی. مونږ نه د عزت نورم ختم شي، زمونږ نه د سهولیات او ملګری نورم ختم شي، خو چې رب سره زمونږ کومه معامله ده هغه صفا شي. نو څوک چې د رب معاملې ته وزګار شي، د آخرت فکر ته وزګار شي، په قرآن او حدیث عمل کولو کې آزاد شي، نه زه د حنفیت غلامی یم، نه د دیوبندیت، نه د اشاعت، نه د زید، نه د عمر، نه د بکر. بس قرآن او حدیث چې ماته په صحیح سند باندې راورسي، عمل به پې زه کوم بلا چو چرا، بغیر د سوچ و فکر نه. او دا د آخرت د سمیدو دپاره یو لار ده. نو آخرت دپاره چونکې یو اهمه تیاری شروع شوه، په دې وجه انشاءالله د الله سبحانه وتعالی نه رضا یو. اوس مو الله ته سوال دا دی چې یا اله العالمین د قرآن او د حدیث په دې منهج مو ثابت قدم کی او ډېر خدمت را نواخلی چې دا منهج او دا عقیده د سلفیت او د قرآن او د حدیث دا پروګرام او میشن دا عوام